د کم کس پیسې چې حرام وي یا رشوتخور وي یا سودخور وي یا د په بانک کې کاروبار کوي یا داسې بل څه طریقه دی کوي چې د هغه پیسې حرام وي یا د غلا کوي نو د داسې کس سره قرباني نه کیږي. کم کسان د سره شریک شو نو د هغه یو کس هم قرباني نه کیږي د په خپل باندې نه کیږي او د هغه نورو کسانو نه کیږي. البته دا صورت پکې ده کدا کس چې کم دی د قرباني د پاره د بل چانه چې کم دی حلال پیسې راوالي او د بل چانه چې کم دی قرض وکي قرض نو پای باندې کده قرباني وکي البته دا قرباني چې کم دی د ټیکی. دوه مسله دار چې د قرباني کول نه مخکې د قرباني ساروي چې کم دی هغه روک شي. دا قرباني له ساروي غس دی او تاسو د قرباني د ورځو نه مخکې هغه چې کم دی یا روک شو یا چاپټ کو نو اوس په دې صورت کې به چې کم دی د کسانو لپاره څه حکم وي. نو په دې کې دا خبره ده چې یو مالدار خلک دی یو غریبانان خلک دي. یعنی مالدار چې کم دی قرباني کوي نو هغه صاحب نصاب وي او غریب چې قرباني کوي هغه صاحب نصاب نه کوي به تور استحسان چې کم دی قرباني کوي چې الله تعالی اجر راکړي. نو کدا ساروي روک شو نو په مالدار کس باندې چې کم دی بیا هم قرباني شته دی بل ساروي اخلي بل چا سره به چې کم دی ایسه ځان لنی سي خوده به قرباني کې البته په غریب باندې چې کم دی قرباني نشته ځکه د خو به دغه یو قرباني و د غیسې نیولې و یا ګډ چلې ځان لاغستو نو دا غینه پس چې کم دی غریب باندې چې کم دی بیا قرباني شته په مالدار باندې قرباني شته. درېو مسله دار چې د قرباني راتلو نه مخکې د قرباني ساروي مړ شو یعنی لا لسمه یا ولسمه او دلسمه د حج نه دراغلي او د قرباني ساروي چې کم دی مړ شو خپل او غزولون دا صورت کې بسکه. نو په دې کې دا خبره ده چې یو قسم مالدار خلک دي چې هغه صاحب نصاب یو غریبانان خلک دي چې مالدار خلک دي هغه به چې کم دي دوباره د قرباني د پر بل ساروي اخلي د هغه صاحب نصاب دي کوی نخلي ګونګاری کې او دویم غریبانان خلک دي نو د هغه د پر دا حکم دی چې بس قرباني د دینه لاړه ساقطه شو دغه یو اگست واغه چې کم دی مړ شو نو بل قرباني په دوی باندې نشته.